بسم الله الرحمن الرحیم. فصل بیدان کی علامت اسم آنست کالف ولام یا حرف جر در اولش باشد چون الحمد و بزیدن فوق شیجی شرون و دبی ملیس من دا لفظ مستعمل دو اقسام ذکر کری و مفرد و مرکب. مفرد تعریف ہم کڑے و تنہا کر دلالت کند بر یک معنی. لفظ کلمت تدل علی معنی فی نفسها او دیسو لفظ ودی علی معنی مفرد بے دی در اقسام اسم فعل حرف مثالون ور ذکر کړیو منګي تعریفونه هم کړیو به ور پسې د مرکب بیان کړو چې دو کلمو یا د دوونه زیتونه جوړوي. به د مرکب دو اقسام ذکر کړیو مفید غیر مفید. د مفید تعریف کړو چې قائل باغی باندې سکوت وکي نو سامع ته خبر یا طلب معنا فائدہ تام او ورسی. دا ول فصلو دویم فصل کی د مرکب مفید دو اقسام ذکر کړیو جمله خبریه او اسمیه او انشائیه. د جمله خبریه تعریف کړو چې داغه قائل ته د دروغ او د رښتیا نسبت کېدل شي. به د دې دو اقسام ذکر کړیو اسمیه او فعلیه. اسمیه هغه ته ویل کېږي چې اوله کې اسم وي او د دې اول جز مسند الیه او مبتدای دویم جزئی مسند او خبر. دویم قسم فعلیه چې اول جزئی فعل وي د دې اول جز مسند وي او دویم جزئی مسند الیه فاعل وي. به اصطلاح بیان اصطلاح کړو چې مسند حکم ته وي د اصطلاح دا مسند الیه چا باندې چې حکم لګي او قاعده دا د چې اسم مسند الیه دواړه واقع کیږي او فعل صرف مسند او حرف یو من واقع کیږي. به جمله انشائی تعریف او داغه اقسامو. د جمله انشائیت تعریف چې داغه قائل ته د دروغ او رښتیا او نسبت نکیږي ځکه خبر پکې نه نو د دروغ او رښتیا او نسبت خبر ته کیږي. مثالونه او امر نهی استفهام تمنی ترجیح عرض تعجب قسم او عقود او ندا وکنا. دو فصله دریم فصل کې راته دا غیر مفید تعریف کړو چې دا مرکب ته ویل کېږي چې قائل بدی معنی سکوت وکي سامع ته فائدہ تامه ونه رسی. به دویم نمبر کې د مرکب اضافي تعریف و چې دوو کلمو نه جوړ وي یوې نسبت بلې ته شوی د دوو کلمو نه جوړي خپل منځ کې نسبت وي. قاعده مولا بیان کړی و چې مضاف الیه به همیشه د بارا مجرور وي. اول ته مضاف وي دویم ته مضاف الیه. به ورپسې دویم نمبر د مرکبي پوره تفصیل خو هر ورځ فن نه کوي بس لندن به وایو. مرکب بنایی هغه مرکب ته ویل کېږي چې دوو کلمو نه جوړ وي او دویمه کلمه پکې متضمن حرف لري وي او دې کې قاعده دا و چې دې دواړه اجزا چې دي دا مبني فتحه سره. درې مرکب من صرف هغه مرکب ته ویل کېږي غیر مفید چې دوو کلمو نه جوړ وي او دویم حرف پکې دویمه کلمه پکې متضمن حرف لرا نبی او د دې قاعده ویلي اول جزء به مبني بر فتحه او دویم جزء به معرب غیر منصرف فی راجح راي. اخر کې مولا قاعده ذکر کړي و مرکب غیر مفید به همیشه د پر جزء جمله. درې فصل څلورم فصل کې یو فائدہ ذکر کړي و چې یو جمله کوم د دوو کلمو نه نشي کېدلی لفظا یا تقدیرا او زیات لپاره صحت نشته او به د مطالعه طریقې کارو شکل جمله کې کلمات زیات شي نو اول خو اسم فعل حرف پکې جدا کول پکار دی او دویم نمبر معرب کې کوم ده مبني کوم ده او عامل کوم دی معمول کوم دی او کلمات خپل منځ کې څه تعلق دی.
څلور فصله پنځم فصل دی نن سبق په دې کې براته علامات اسم بیانې علامات فعل او علامات حرف نو مولوی صاحب تعریف د اسم مخکې من کړو هغه کلمې ته ویل کېږي یو جز مستقله معنا باندې دلالت کوي دو جزء او دریو زمانونه یو زمانه سره تعلق نوي درې جزء کلمتون تدل على معنى في نفسها غیر مقترن باحد الازمنه الثلاثه دا څه وکنه نو تعریب نه بس اوس علامات بیانو وجدای چې تعریب سره د یو شی حقیقت ذهن کې راځي یعنی وجود ذهنی حاصلېږي ماهیت معلومیږي او علامات سره به وجودي خارجي خارج کې شی وجود معلومیږي بیا علامه چاته ویل کېږي ما یوجد فيه ولا یوجد فی غیره چې یو شی کې موجودي کې بلکې نه موجودي کې دي علامه ویل کېږي عام زموږ نور کتابونو کې تخاصه وي ومن خواصه مې د اسم د بار صاحب د نومیر تقریبا یولس علامات ذکر کړي نو موږ به کې نور زیتی مر سره ذکر کوو راځي ورلا کوشش کوو ول علامه پوره کو به ګورو کټیمو به وجه مو وایو دا ولې علامه ده د اسم ټول برګوري چې بسرته یادي شي او کوشش کوي ګوټه لګوي چې ال مرګري ته بس تاسو چې مونږ وایو دا ته ګوټه یادي د اسم په علامو کې اول نمبر الف لام به داخل وي الحمد دویم نمبر حرف جر به داخل وي بزید دغه شنور حروف جر الف لام به داخل وي حرف جر به داخل وي دریم نمبر اخیره کې ور سره تنوین ملحق شوی زیدن څه شو درې او څلورم نمبر مسند الیه بوي زید قائم کې زید مسند الیه ده معنا مبتدا بوي او یا بفاعل جمله اسمیه کې مبتدا او فعلیه کې فاعل پنځم نمبر مضاف بيدا پنځه وصیات کوي اول نمبر څوک الف لام دویم نمبر او دریم نمبر تنوین به داخل بنوي لاحق تنوین ور سره لاحق شوی لحوق اخره کی دخول اول کی او څلورم نمبر سند الیه پنځم نمبر مضاف ځان سره واړه وي هو شل سکند کی په یاد ومانه چې یاد شي ښا یاد شو کن انشاءاللہ شپږم نمبر مصغر به تصغیر رسته تصغیر بیان کوي انشاءاللہ لن غونډه کې نو شپږم نمبر مصغر به وم نمبر تثنیه اتم تثنیه به اتم نمبر جمع به نهم نمبر موصوف به څلور سره دا شو مصغر تثنیه جمع موصوف وایډ وای هو نه شو کنه یو منصوب به منصوب یو علاقه منصوب لك بشوري دغشان بل مکی مدنی کوفی او یو لسم نمبر به تای متحرکه ور سره بیوندی ضاربتن کم چې با ها باندې بدلیږي د وقف په صورت کې ټول څو شو یو لسکا الف لام به داخل وی حرف جر به داخل وی تنوین به ور سره ملحق وی مسند الیه به وی مضاف به وی مصغر بوي یوم پرې خدلو منصوب بوي دا تر مخ کې گئی تثنیه بوي جمع بوي موصوف بوي
او تای متحرکه ور سره پیوند وي ونه رسیدلې پی یاد به ان شاء الله کنه تاسو لوګو غری به ور سره نور ملګری کو فصل بیدان کی علامات اسم انس علامات د اسم دادی ک الف ولام چې الف او لام در اول شباشد دا به پاول کی الکه علامه د اسم الف دې کلام دې کنه دواړه دي نازمنګه کافیه کې دې سی وي من خواصی دخول اللام بعضی د خواص د اسم نه دخول د لام دې صرف لام لیکلې او دلته وی الف لام اصل کې دي کې اختلاف دي د امام سبوی مبرد او د امام خلیل د امام سبوی مذهب دا دی رائے دا چې صرف لام دی صرف دخول اللام صحیح د کافی دغه له ترجیح ورکړي ځکه لام یاد کړي چونکه ساکن د ابتدا به ساکن نه کیږي نو الف مرسله مرګره کړي دي عمدہ راجح رائے دا د مرائے دا چې دا صرف حمزه ده د حمزه استفهام سره د مشابهت ختمېدلو د باره ور سره لام راوړی دی مبرد رائے دا درې مرای د خلیل دا غوی الف لام په شریکه معنی علامه د اسم د باره د تعریف دی الف لام په شریکه د خلیل رائے دا تاسو بیګی کنه څنګه چې دی ذکر کړی خجی الف لام د باره د تعین راځي ښا او تعین په ذات کې کېدی شي او ذات اسم و فعل خو عارض وي یا حرف جر در اول شباشد یا به حرف جر باول کی نو حرف جر چا صرف جر یاد کړي لکه صاحب د کافی وی من خواصه دخول اللام والجر نو جر ولی خاصه د اسم دا ځکه دا اثر دی د حرف جر خاصه د اسم دا نو جرم دا کې دې نشي چې مؤثر دی نه یو اثر دی یا د اثر وی او مؤثر دی نه وی مؤثر وی اثر دی نه نشي کېدلی او اثر وی مؤثر نه دام نشي کېدلی نو چې حرف جر جر چې دا حرف جر چې کله وو خاصه د اسم نو جر بمی او سوال دا دلته خو حرف جر لیکل دا ولی خاصه د اسم دا ما ول وای به مختصر غونته کې اصل کې حرف جر تعریف به ان شاء الله به هدایت النحو کافیه کې من کړي چانی ویلې و به به وري ما زده کی هغه دا کوي چې فعل یا شبه فعل چې ده کنه دا وړي خپل مدخول تا هغه ته مفضا ویلې کیږي او چاته چې وړي ته مفضا الیه ویلې کیږي نو فعل وړي یا شبه فعل وړي چاته وړي اسم تا د شاته شوړي هغه ته مفضا الیه ویلې کیږي دا غي وضع شوی چې دا به اسم وي نه رسي نو دا چې بچا ور داخل شي کنه نو دغه مفضا الیه وی فعل یا شبه فعل و تراوړي مررتو بزید مررتو راوړلو چا سره ملګری کو زید سره زید مفضا الیه شو نو وضع شوی چې دا به اسم وي اوس کې دې نشي چې دا دی فعل شي اسی دغه په روایت کې څه زورین دي ښا ځان نشه جوړی کړی دي چون خجی مخ راځي چون الحمد وبزید دای مثالونه شو یا تنوین در اخره شباشد یا به تنوین په اخره کې وي چون زیدن تنوین خپل معنا ده نون ساکنه تتبع حرکت الاخر لا لتاکید الفعل دا تنوین چره دن 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 دا اصل کی نون ساکنه ده دن دال معنی زما اب اور بسنون ساکنه دن دن دال معنی فتح اخر کی نون ساکنه بهرحال تنوین چره دا نون ساکنه ده او دا د کلمې د اخري حرف تابع وي کاغه باندې منصوب دم منصوب په شکل کې راځي کا مرفوع دم د رفع په شکل کې راځي دن که مجرور جر په شکل کې راځي دن ودا د تاکید فعل لپاره نه راځي بیر تنوین پنځه اقسام دي بس مختصر یو تنوین د لپاره د تمکن دی
اسم متمکن معنی راځي او یو تنوین د بار د تنکیر د نکره معنی راځي یو تنوین د بار د عوض دی دا کله د جملې نه کله د مضاف الیه نه او کله د یو حرف نه عوض کې راځي جوارن او درم څلورم نمبر تنوین چې مقابله د مسلماتین کې کم تنوین دی دا د جمع د و نون د مسلمون نه عوض کې راغلی دا څلور واړه خاصه د اسم ده پنځم نمبر تنوین ترنم دی خوشوازی د بارا په اخیره کې لګي دا اسم فعل حرف درې واړو کې راځي دا خاصه نه ده ان شاء الله کتاب په اخیره کې براشي قل اللهم عادل والعتابا وقولي نصبت لقد اصابا پویګو کنه برحال اولنی څلور دا خاصه د اسم د ځکه په اسم متمکن معنی راځي ام اسم دی نکری د تنکیر د بار راځي می اسم دی عوض چې رچان راځي هغه می اسمي او مقابله پچا باندې چې راځي جمع هغه می اسم د نو بس پر دام خاصه د اسم شو یا مسند الیه باشد چون زید قائم د دې وجه سره زکه وضع داس شوی د مسند الیه به اسم وی او فعل مسند الیه نشرات د مسند الیه خپل خاصه د اسم شو یا مضاف باشد چون غلام زید مولوی صاحب د صحیح د کافی رای دا الت والاضافه ویل ومن خواص دخول اللام والجر والاضافه لفظ د اضافت راوړی اشاره کړی د چی علامه د اسم مضاف و مضاف الیه دواړه ده یو نه دی اضافت مضاف غواړي مضاف الیه دواړه علامه ده علامه جمع را اداره صرف مضاف دی مضاف الیه نه ده برحال چون غلام زید یا مصغر باشد چون قریش تصغیر دا لفظ تویل کیږي چې د معنی د کموالی د بار راځي وړو کې والی د بارا د دې طریقه دای چې ما قبل اخیر بیا راوړي او هغه نمخ کې په فتحه ولګي نو بس خپل وتا ته د اسم حاصل شي لکه مثال قرشن نتجول شو قرشن شي نمخ کې یا راوړو مخ کې فتحه کا قریشن بدی جوړ شي دغه شان رجل لیکن رجل نو د رجل لام نمخ کې یا راوړه او مخ کې فتحه کا رجل بشي پویږي په دې باندې برحال دم خاصه د اسم ده چون قریشن یا منصوب باشد چون بغدادیون بغداد ته منصوب دی او دا خاصی د اسم ولی دی لنډه دا درې وړ چې دی کنه دا تقاضا د ذات کې یو ذات شي د اسم وی فعل ذات نه یا مثنا باشد چون رجلانی یا مجموع باشد چون رجال دا خاصه د اسم ولی د زکه تسنیه جوړیدل جمع جوړیدل دام ذات غوړی او ذات اسم وی مستای مختصره وجه ده کڅو کې درازو کې چاله ک فعل خم تسنیه جمع راځي لکه ضربا ضربو یضربو یضربانی یضربون جمع تسنیه شو کنه جواب دار فعل چکلا هغه تسنیه صيغه یا د جمع نو هغه په حقیقت کې فعل مثنى شوی جمع شوی نه بلکې هغه فاعل تسنیه جمع شوی ضرب خو یو دی وهم کې دوه دي ضربا ضرب یو دی وهم کې ډیر دي ضربو نه نصیبه یا موصوف باشد چون جاء رجل عالم جاء فعل رجل موصوف دا خاصه د اسم شو عالم د صفت د شریک معنی مسند الیهم شو نه یو خبره بزین کې واچوي دا نه د ضروری چې په یو خاصه دی په اسم کې فقط یو راغلی نو موږ ان شاء الله اجرا کې به وایو کله کله به مو دا اسم دی خاصه په کې سره نو درې څلور به کې جمع شوی لکه رجلن نکرم تنوین پر راغلی دی موصوفم دی مسند الیهم دی خیرم دی کنه ډیر به کې راتللی شي خجی نو دام ذات غواړي ورستو ان شاء الله وایو صفت هم علامه د اسم ده یا تای متحرکه بدو بیون چون ضاربه
تای متحرکه به چا سره چې پیون وي دا بم اسم وی لکه ضاربتون کې تای متحرکه نه مراد تای مدوره د چې د وقف په حالت کې بها بدلیږي دا اصل کې علامه د فاعل وی او په اسماء کې ښه اسماء مشتقه کې ځکه په اسم کې علامه فعل کې علامه د فاعل چې تا راځي نه به ساکن رستو وایو تاسو پوه شولې برحال څو علامات ویل یولس کنه نو راځي د فعل به وایو به ور سره غنوري ملګری کو خجی علامات د فعل دام یاد کوي ګوټه ولګوي قد دا به کې راغلي وي قد به داخل وي قد ضرب ذم سین به داخل وي سيضرب درم صوب به داخل وي صوب يضربون دا وصيات کوي قد به داخل وي سین به داخل وي سوف به داخل وي اچھا وي کنه قد سین سوف سلورم نمبر حروف جازمه جزم چې دي حروف جزم لم ان لم لما لام امر لا نه دا ان شاء الله رستو وایو دا چرال نو بس دا به اسم وي فعل وي لکه لم يضرب سلور شو ضمیر مرفوع متصل رستو بیان را روان دي ان قریب دا بور سره پیون وی ملحق شوی و اخره کې لکه ضربت تی تو ضمیر مرفوع متصل نبینځ شو قد سین سوف حروف جازمه ضمیر مرفوع متصل یا چې بنی واړو ځان سره یو لس سکند نظر کوي شپږم نمبر تای ساکنه ضربت الته تای متحرکه وکنه دلته تای ساکنه ضربت شپږ وم نمبر امر صيغه اتم نمبر نهي صيغه چې ودا به فعل وي دا درې وسنورم یاد کړئ تای ساکنه اته برابر شو کنه هدایت النحو کې وای گردان د مضارع گردان چکیږي دام فعل وي یضرب گردانی چکیږي ماضی یا مضارع ترسي ویلي برحل اتا علامات بیان کړو توق شیخه بیرست نورم بس وایو وعلامات فعل انس ک قدر اول شباشد چې قد به باول کې راغلي وي چون قد ضرب وجداد چې قد راځي د بار د دي چې فعل نزدیکی فعل ماضی نزدیکی حال تا فعل ماضی نو فعل نزدیکی کړه ځکه علامه د فعل شو یا سین باشد سین به باول کې چون سيضربو یا سوف باشد چون سوف يضربو الکه دا دواړه ولی په فعل داخلي کې ځکه چې دا مضارع حال تر نزدیکی یو کې نزدېکټ ډیر وی سین کې او سوف کې لګ داغه په مقابله کې کم وی نو دا مضارع حال تر نزدیکی مضارع نه دی مگر فعل لنو یا حرف جزم بود حرف جزم به داخل وی لکلم یضرب ذکر حروف جازمه یا رازی د بار د نفي لم لما نفي فعل یا رازی د بار د طلب لك امر یا رازی د طلب فعل یا رازی د بار د منع فعل لك نهي یا رازی د بار شرط انتظرب او دا ټول چې د شرط فعل دا ټول چې دی کنه طلب فعل له منع فعل له او نفي فعل له نرسي یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیون چون ضربتا تی تو زکدا فاعل وی فاعل د چا د باري او عموما فعل د باري یا تای ساکن چون ضربت دا ولی علامه د فعل د لنډ وجه متحرکه دا غونو بس ساکنه د خپل د شوله یو یدا اصل کې فاعل وی او فاعل چی دا عموما فعل سره یا امر باشد چون اضرب زکدا خو امر طلب فعل طلب فعلینو یا نهی باشد چون لا تضرب دا طلب ترک فعل او نو ترک فعلم فعلی پوه شولې به مولوی صاحب نو اوس علامه د حرف په یو کلمه کې چې د اسم علامه نوي
او د فعل علامه نوي دغه کلمه به حرف وي کله چې بګي د اسم علامه نه و کله چې بګي د فعل علامه نه و نو به حرف وي او علامات حرف انس که هیڅ علامات چې یو علامه از علامات اسم و فعل درو نبوت پدې کې نوی موجوده تاسو به شولې اوس راځي مزید لږ علامات بیانوخه اول ذهن کې واچوي ورستو دې فصل نه پس کمبل فصل را روان دي باقي کراته د اسم متمکن اقسام اسم غیر متمکن اقسام بیانوي اسماء ضمائر اسماء موصوله اسماء اشاره اسماء افعال اسماء اصوات اسماء کنایات بلکم یو ظروف دا ټول بټوله چې دي کنه مرکب بنای نه علاوه ځکه مرکب دی دا ټول بټوله علامات دي اسم دي او ور سره دغه ملګری کا راځي نور خجی د ټولو اشیاء نمونه چې دي کنه نمونه دا به اسم وي زید عمر بکر او حرف ندا چې به داخله دل دا به اسم وي اتاغه واغو کنه او یو لسمخ کې ونسو جوړ شو 18 کنه نو دوه سنور مرګري کوي نمونه حرف ندا به داخلي شل ما تستویل صفتم علامه د اسم د صفت خو چې کله صفت مفرد وي ها کله کله صفت جمله مرضی به هو جمله څو شو 19 21 ها شروع کې چې میم راغلی کنه لکه مضروبون 22 ذوالحال چې کلم لیدل ذوالحال به اسم وي 23 معرفه نکره دو دا مرګري کا کم ده کې چې معرفه او کم ده کې چې نکره ودا مڅي او کده سی وای د معرفي خپل واقسام دي کنه دا ټول بټول باسمای اوس به خدای خبره سو درسي فاعل هم کم ده کې لیدل دا به اسم وي مفعول هم کم ده کې لیدل دا به اسم وي مذکر هم کم ده کې لیدل اسم وي مؤنث کلمه هم کم ده کې لیدل دا به اسم وي مستثنا هم کم ده کې لیدل اسم وي مستثنا منهم کم ذکر دل دابم اسم وی او فعل په علامو کې لګ نور ترقی وکي مخ کې لال شو ما ویل مضارع صيغه کېدل نهیدت نه وکیم دي اخر کې چې نون تاکید ثقيله لګي نون تاکید خفيفه نفي مؤکد بلن چی لن سره چې نفي کیږي کله شروع کې حرف نفي راشي لکه لا یضربو کله چې شروع کې حروف ناصبه داخل شي شروع کې چې حروف اتین راغلي دا ټول فعل علامات دي په یو کنه اوس راځي د سیو کو چې د عربی متن وایو ګوټه بلګوي خچ یاد شي دا څه چې وایي ټول بل دویم لک په وخت باندې راځي کا خجی تعریف الاسم و علاماته تعریف د اسم او علامات د اسم نحمیر کی تعریف د اسم نو کړي دی او کړي دی واغد کافی ولا علم ان الاسم درې اجزا دي بکی کلمه یو تدل على معنى في نفسها بخپل معنی باندې دلالت کوي دوا ولم يقترن معناها باحد الازمنه الثلاثه معنی به وسنوي یو د دریو زمانو سره درې وعلاماته متعدده دير دي دخول الالف واللام نحو الحمد دخول حرف الجر نحو بزيد ترجمه کوم کو پیږي به لحوق التنوين تنوين سر اخره کی لاحق کېدل لك زيد قائم څلورم كونه مضافا مضاف کېدل نحو غلام زيد پنځم كونه کېدل د اسم دي مصغرا نحو قريش شپږم نمبر كونه منصوبا منصوب کېدلی کم شی چې علاقه ته څشي ته منصوب دا به اسم وي بغدادي
كونه مثنى تسنیه کېدل نحو رجلان كونه جمعا نحو رجال كونه موصوفا موصوف جوړېدل نحو جاء رجل موصوف دی عالم صفت لسم اتصال التاء المتحركه به متصل کېدل د تاء متحرکه د بوري دا یعنی اسم بوري نحو ضاربه تاسو پوه شئ تعريف الفعل والحرف وعلاماتها هما تعريف د فعل كلمة يوجز تدل على معنى في نفسها دواء ويقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة دري أجزاء شبكي مخكم بار ويلي كان وعلاماته علاماتي أن تدخل في أوله قد داخلي شروك قد نحو قد ضرب السين داخلي شروك سين مثل سيضرب داخل في أوله سوف مثل سوف يضرب داخل باول کی حرف الجزم نحو لم يضرب أن يكون في آخره ضمير مرفوع متصل چوي په آخر د کی ضمیر مرفوع متصل لك ضربت تاء ساكنة أن يكون في آخره تاء ساكنة مثل ضربت أن يكون أمرا چوي بأمر لك يضرب أن يكون نهيا چوي بنهي لك لا تضرب والحرف تعريف بسره كلمة يوجز لا تدل على معنى في نفسها دواء ولم يقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة دري علامات سدي أن يكون خاليا من علامات الاسم والفعل اجراب بسباؤك إن شاء الله لكن تيم بورشو ورشي